حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ یو سړی راغی وی زما بچی نشتا نو ورته استغفار وایه ور توبه ده بخنه غوښتل دي. بل یو سړی ولا راغی وی صاحب زمون په علاقه کې قحط دی اوبه نشته ګیا نشته وی استغفار له زور ورکړي. بل یو سړی ولا راغی وی صاحب بے مال ام کمزور ام غریب ام فقیر ام بے وسع قرضدار وی استغفار وایه. یو بل سړی ولا راغی وی صاحب څوک مې عزت نه کوي هر سړی مې رټي وی استغفار وایه. یو شاګرد ورته وی استاد جی بل دم سجده دی کدا یو ټکی دی یاد کړی خو چې څوک کومه مسله راوړي ته ورته استغفار وایه. حسن بصری رحمت الله علیه ورته وی الله په قرآن کې د دې استغفار د دې بخنې غوښتې او د توبې اوه وعدې کړي دي اوه وعدې. فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. الله نه بخنه وغواړئ توبه و توبه سے معافی تی وغواړئ او بم بخي انه کان غفارا. ګوره ګناه به دې وبخي. دا یو وعده شو دا یو شو. انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. که قحطی باران نکیگی نو په شیبو شیبو باران به در باندې راووري قحط به ختم کی. دو شو ویمددکم باموال که غریبی مال د سره نشتا قرضداری بے کسے مال بدل درکی و بنین بچی دی نشتا زامن دی نشتا زامن بدل درکی. سلوش ویجعل لکم جنات یرا مال میں ډیر باغون او زمکه میں پکار دی اب هم دل درکی. ویجعل لکم انهارا سیب د دینم زیات زمکه پکار دی چې نهرونه پکې چلیږي دا هم دل درکی. ما لکم لا ترجون لله وقارا عزت سوک نہ کئی په دنیا کې د بیزته جون دے استغفار وایا الله بدل عزت هم درکی. نو رب العالمین په قران حکیم کې په دې استغفار او وعده کړی دي قران کې او وعده کړی دي. نو چې او وعده رب العالمین په قران حکیم کې په استغفار کوي نو د دې ول خلکو ته بیا د استغفار نه خیم. نو د مارونو په بخنه بیت الله شریف ته مخامخ خدای پاکم بودا یو آیت پر غلاف د پاسه آیاتونه لیکلي دي کم چې د بیت الله مبارک غلاف ته نو پاغه د قران حکیم آیاتونه لیکلي دي او د الله نمونه یا حی یا قیوم او د حج متعلق سونه آیاتونه دي د ډېر مزیدار د سرو زرو په خط لیکلي دي د سرو زرو په تارې په آیاتونه لیکلي. نو ما چې مخامخ ورته وکتل نو یو آیات په لیکلو نو ډېر خوند دی راک ډېر خوند دی راک او ډېر د الله په حضور کې شکریا مې ادا کړه او د ډېرې خوشحالۍ د شکرې نه جړا راله هغه آیت داسې دی ومن یعمل سوءا او یظلم نفسه داسې دی ومن یعمل سوءا سو قاری پکې شته او یعمل او یظلم نفسه غالبا یجد الله توابا الرحیما مانا به درته وکم. ګوره بیت الله په دې غلاف لیکلی دي معنی داسې ده چې څوک ګناه وکړي. ګوره قرآن حکیم کې الله چې څوک ګناه وکړي نو ګناه خو موږ ټولو کړی ده که څوک دې پاک شته نشته او یا په ځان ظلم وکړي په ځان زیاتې موږ ټول کوو په ځان زیاتې کوو که څوک ډاکه کوي که څوک غلا کوي که بل ته کنځل کوي که په بل ظلم کوي دا ټول ځان سره ظلم دی ځان سره زیاتې دی. نو الله فرمای د بیت الله په دې غلاف د پاسه دا آیات لیکل شوی دی چې څوک ګناه وکړي یا په ځان باندې ظلم وکړي او بیا د الله نه بخنه غواړي یجد الله توابا الرحیما الله به توبه هم قبوله کړي او رحم به هم پې وکړي. په دې بیت الله د پاسه لیکلي ما وی یا الله ته څونه مهربانه بادشاه اعلان درته کوي په ځان دې ظلم او زیاتې وکړو یا ګناه دې وکړه الله ته توبه وباسه در باندې توبه دې قبلوي او رحم هم در باندې کوي انعام هم دله در کوي. نو ما به ملګرو ته وی چې ګوره دا آیات درته مخامخ لیکلی شوی دی د قیامت په ورځ به د نو خدای تپوس کوي چې د الله بندنو ولې توبه نیسته ما خو د انسان پړه کې اچولي نو د بیت الله په غلاف د پاسه مې پې لیکل کړي دي درته مې شیشه مخامخ کړه چې وباسه توبه بخنه وغواړه نو کمبخته بیا دې توبه نیسته بیا دې بخنه نه غوښته بیا دې معافي نه غوښته.
زما رونو الله په خپل اعلان کوي ما به یا الله تا ویلی دي ما نه دي ویلي تا په خپل کتاب کې ویلی دي چې څوک ګناه وکړي او په ځان ظلم وکړي او بخښنه غواړي نو زه یې بخم نو موږ ګناهګار هم یو موږ په ځان ظلمونه هم کړي دي او موږ د نه بخښنه هم غواړو نو پروردګاره زموږ مغفرت نصیب کړي دا به د الله په حضور کې سوال کوي زما رو او الله دونه خوشحالیږي په توبه مولانا روم صاحب رحمت الله علیه خو لوی بزرګ هم تېر شوی دی او صوفي مو هغه یو واقع لیکلی ده وی د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې شرابو باندې خو پابندي لګېدلې او مخکې نه خو عمر فاروق رضی الله عنه په نوره سختي مو کړله چې یاره که چا سره شراب برآمد شو یا چام اسکل نو ګورم به ورسره هغه سخت طبیعته مو سخت مزاجه مو و یو ځل د مدینې منورې په یو لاره په یو کوڅه کې را روان دی یو سړی د یو یهودي د کوره راووت او لاس کې شرابو بوتل نیولی چې څنګه هغه راووت او د شرابو بوتل ورسره دی د هغه څه خیال دی چې ما به څوک وویني چې وی کتل حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په نظر ورغله بس بادشاہ په خپل امیر المؤمنین ولید بوتل یې زر راواغېسته صادر کې ونغښته او ترخ کې ومنډه او په دې زړه کې وی چې الله اوس راته معافي وکړې نو زما د توبې که بیا مې شرابو له ګوتې مې یوړی ځکه به یو انسان ګواه راشي نو دا خو په ما باندې امیر المؤمنین په خپله ګواه دی زه په خپله ولیدم بل چا خو نیم نه دی هغه په خپله ولیدم هغه دی را روان او عمر فاروق رضی الله عنه چې دی ولید چې شراب بوتل ورته پسې راتېر شو ځېږه لکه څه کوې دی ورسره پېږي دغسې لاسونه یې لچي څه دي در سره څه نشته اعتراف کې دی سري صادر دی جی صادر کې سري جی بوتل دی پکې بوتل کې سري پی دی پکې جی اوس ګوره دروغ وایي چې ځان به په دې بچ کړم او جالي اوس غریب پی دی پکې نو پی خلک لاس کې نیسي که پی خلک په صادر کې بندوي وی جی ګرم دی که نه ګرم دی نو ماتې صادر ته وکړی یو خایا نو هغې غریب هغه صادر اوس لاس یې اړه چې صادر کولاوی چې خو شراب بوتل دی دروغ مې لا بیل وی چې پی دی پکې چې صادر یې سینګ کولاو که او بوتل ته یې ګوته کړې ډس شو چې بوتل ته لاندې پرېوت چې پرېوت بوتل صاحبه پی ته وبېدل پی ته وبېدل او داسې پی ته وبتل چې هسې لوخړې ووالې داسې ګرم چې خوټ کېدلې پی لوخړې کوي سړی هم حیران شو چې دا خو ما شراب واغېستل یخ پخ شراب و او دا خو واقعي په دې بوتل کې اوس پی دی و لوخړې کوي او عمر فاروق رضی الله عنه هم حیران دی چې ما خو د په لاس کې شراب ولیدل یخ پخ دا څه شی دی کله کې د مټونه وایي وایه وروره ما خو ستا لاس کې دا پی نه ولیدې هغه شراب و یخ پخ و لاس کې دې نیولی و او دا خو واقعي پی دی او ګرم دی دا ولې سړی ورته وایي صاحب معافي به چې رښتیا لویم وی بلکل معافي خو رښتیا لوایم وی دا ما دقه یهودي کره شراب واغېستل یخ پخ شراب خو چې کله ته مې ولیدې که نه نو د الله په حضور کې مې توبه وویسته چې الله زما دې توبه امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه په خپله ولیدم زما دې توبه بیا به شرابو له ګوتې یو نسم شراب څکل خو ډېره لویه خبره ده او دروغ مې درته وي چې پی دی او ګرم دی ځکه مې صادر دې ته وکړی نو دا زما د هغه توبې برکت و چې رب العالمین زما حیا وساتله حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته وایي چې بېشک ستا د توبې د برکت نه خو الله ستا د شراب په دې پیو بدل کړل ستا حیا الله وساتله نو وی دا سره تعجب خبره نه ده ځکه پیم یو سیال بیدون کې شی دی او شراب هم اوبه دي سیال بیدون کې شی دی نو که یو په بل بدل شي الله کولی شي خو ډېر تعجب په دې دی چې دا پی ستا په دې ترخ کې بیا ګرم چا کړی چې دا لوکړې ته خېږي دا د توبې برکت او الله په انسان حیا راولي توبه انسان د زړه د اخلاص نه الله ته وباسي زما وروڼو په دنیا کې هم در باندې الله حیا راولي او په آخرت کې هم الله حیا راولي اوږد حدیث د نبی علیه السلام مبارک په بخاري شریف کې دی چې د قیامت په لویه ورځ باندې یو انسان به الله ځان ته رانږدې کړي
او حدیث پاک کې راځي